أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اے خلقو اعبدوا ربكم الذي عبادت کوي تاسو در رب خپل الذي ها غرب ستاسو خلقكم چی پیدا کړی تاسو والذین او ها غرب چی پیدا کړی دی من قبلكم مخکستاسنا لعلكم تتقون دپاره د دې چې تاسو تقوا دار شئ یا دپاره د دې چې تاسو بچ شئ د عذاب د الله نه. الذي او دا رب ستاسو هغه ذات دی جعل لكم الارض چې پیدا کړي د ستاسو دپاره ځمکه فراشا خوره وره غوړېدلې والسماء او پیدا کړي د ستاسو دپاره اسمان بناء چت وانزل من السماء ماء او نازلوی د اسمان نه اوبو لرا فاخرج به پس روباسی په دغې اوبو سره من الثمرات د میوونه رزقا لکم بطور رزق ستاسو دپاره فلا تجعلوا پس مگر زوی تاسو لله د الله سره اندادا شریکان امثال او مقابل وانتم تعلمون حالان کی تاسو تخف پتدا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ کچرت یی تاسو پشک کی مما دها غسنا نزلنا على عبدنا چی منگ نازل کری دی پا بندخ پلوان دی فأتو نپسرات للوکی بسورت من مثله پیو سورت سرا پشاند قرآن پاک پشاند سورت د قرآن ودعو او رو بلی تاسو شهداءکم اغی مشران اخپلو لرا عالمان و حاضران اخپلو لرا من دون اللہ سوا دا اللہ نا یا پا مقابل دا اللہ کی ان کنتم صادقین کجرد یی تاسو رشتنی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس کچرد ونکو تاسو دے کار لرا وَلَن تَفْعَلُوا او ہرگز نشے کولے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي نُپس ویرے گئی دور حاغنا وَقُودُهَا النَّاسُ چی خشاک دہغی انسانان دی والحجارت او کانی دی اعدت تیار کړل شوی دی داور للکافرین د پاره د کافرانو وبشر الذین آمنوا او زیر ورک هاغی کسانو تا چی ایمان راوړي وعملوا الصالحات او عملونه کړي دي نیک ان لهم جنات چی بشکا وی بد دوی د پاره جنتنا باغنا تجری من تحتها الانهار چی بیگی بلاندې د هغې نه نهرونه کلما رزقو منها هر واری چې رزق ورکړلی شي دوی ته د دې باغونو نه من ثمرت د سمیو نه رزقا د پاره د خوراک قالو نوی دا جنتیان هذا الذي دا خو هاغه خوراک دی رزقنا چې راکړلی شوی و موږ ته من قبل مخکې یعنې په دنیا کې وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور کولی کیگی بدوی تا دا رزق یوشان پا شکل کی پا صورت کی با یوشان خو لیکن پا خون کی پا مزہ کی با بیا مختلف ہوئی وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ او وی بدوی دبار پا دی جنتونو کی بیبیانی پاکی کڑلے شوی دا ہر قسم عیبنا دا ہر قسم نقصنا وهم فیها اوی بدوی پدی جنت کے خالدون ہمیشہ دپارا ان اللہ بیشک اللہ تعالی لا یستحی نپریگ دی ایضربا چی بیان کی مثلا ما بعودتا مثال دی مثالوننا بعودتا دماشی فما فوقها یا زیاد دینا زیاد د دین په حقارت کې یا زیاد د دین په غوړو کې والی کې
یا زیاد د دین په هغه جوسه کې په بدن کې فاما الذین آمنوا پس هغه کسان چې ایمان راوړي فیعلمون دوی پیجنی دوی اعتقاد ساتي انه الحق من ربهم چې بشک دا مثال حق دے رشتیا دے د جانب د رب د دوینا نازل دے د جانب د رب د دوینا واما الذين كفروا او هاغ کسان چې کفر کړي فیقولون پسوای دوی ماذا اراد الله بهذا مثلا سسیز اراده کړي دے الله تعالی په دې مثال سرا یضل به کثیرا گمراه کوي الله تعالی په دې سرا ډیر لرا ويهدي به كثيرا او هدایت ورکوي الله تعالی په دې سره ډیر لرا وما يضل به او نه گمراه کیږي په دې سره الا الفاسقين مگر فاسقان خلق نافرمان خلق الذين دنا فرمانا فاسقان هاغ کسان دی ينقضون عهد الله چې دوی ماتوي وعده د الله لرا من بعد ميثاقه ورستو د پخولو د دینا ويقطعون او پریکوي دوی ما هغه تعلقات امر الله به چې حکم کړي دی الله تعالی په هغه سرا ایوس ولا چې دا د جوړ وساتلې شي چې دا د یو ځای کړلې شي ويفسدون في الارض او دوی فساد کوي پزمکه کې اولئک هم الخاسرون دا کسان دی دوی تاوان مندن کی کیف تکفرون بالله سرنگ تاسو کفر کوي په الله باندې وکنتم امواتا حالان کې وای تاسو بیجانا مړی فاحیاکم پس ژوندی کړی الله تعالی تاسو ثم یمیتکم بیا بمړ کی تاسو لرا ثم یحییکم بیا بژوندی کی تاسو لرا ثم الیه ترجعون بیا بخاص دغی الله طرف ته تاسو ورګرځئ هو الذي دا الله غزاد دے خلق لكم ما في الارض جميعا خلقا چ پیدا کړی دی لکم ستاسو د پارا ما هغس في الارض چ بزمک کی دی جميعا ټول پټولا ثم استوى بیای قصد کو الى السماء اسمان طرف تا فسواهن 7 سماوات نو پس برابر کړل او اسماننا وهو بكل شيء عليم او دغ الله په هر سیز باندې په هده عالم دی